बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ईम कैसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानो कतूनको पे पेखवर के द आइस नशे यव दुनिया तबाह करा। दासी वेली कीगी چې د یونیورسيټانو او د کالجونو بعضی میل او فیمیل سټوډنټان د آیس او د ایکسټیسی ټیبلټس په نشه کې مبتلا دي. نن موږ تاسو ته د سړک په غاړه پرتا عمداسې یو ټریجډي ښایو چې د 15 بچو مور خپل ژوندۍ څنګه تباه کړه. راځئ چې دوی سره خبرې وکړو. نوم جی لبنه دی. او د کم ځای نه راغلی؟ زه پېښور فقیر آباد نمبر 2 زریاب کالوني زما پیدایش دی. ستا خاوند څه کار کوي؟ زه ډایورزر. څو بچي دي؟ زما 15 بچي دي. ها او دلته څنګه راورسېدې؟ دلته د حالاتو نه د هغې نه تنګ رالم. ځان له ناسته یم که نه چې کله نشه ډېره وکړم هغې سره دد شم. نو پیله دې کله شکلي پیله دوستانو سره ناستم نو هغه بلد کې مې څکلي وو. څوک دوستان دي څوک ماحول څه ماحول و؟ داسې څه ووایم هلکانو جینکۍ وو. پټیانې ماټیانې به دې کولې تا؟ جی نه هغه ټایم پارټي نه وه هسې مزوله ناست. بیا پټیانو له تلې؟ جی سر. جی سر. هغې پارټیانو کې دا څونه خلک څکي دي آیس؟ هلته پارټیانو کې نه څکي. هلته صرف LTC ډانس ګولۍ اچي. جی دا اوس یې پارټیانو کې څونه هلکان او جینکۍ دا ګولۍ خوري نو ای به هم آیس شروع کوي؟ نه ښه شی دی که بد شی دی؟ بد شی دی. دا خلک شروع کوي په څه کې په ماحول کې لږ پوره کیسه وکړه. دا خلک چې ماحول کې شروع کړي دې سره د مازغه داسې هوا کې شي دې باندې خبره اثر نه کوي، نصیحت اثر نه کوي، ناسته پاسته پې اثر نه کوي. جی دې سره زما بل کار وکنه ما به ورسره ستنې ولګولې، ما به خوب ځای کتو او هغوی چې دې ځان له هغې به ځان له مشغولیا کتله جی چې مشغوله یو او ما به ویل چې زه اوده یم. دا هسې ته ډېرې جینکې او هلکان دا ګولۍ خوري که نه نو ای ته ته څه ویل غواړې چې دا خوري نو ښه کار دی بد کار دی څه وکړي؟ دا خو ایټ ټایم خوري دا خو ښه نه. زه اول ستنو ته رالم او بیا ډانس پارټیانو بیا هغې نه پس ورته آیس ته رالم. څونه وخت یې پارټیانې کړي دي؟ لږ داسې ډانس خو راله نه راځي. دا خلک دا آیس ولې شروع کوي او تا ولې شروع کړي دي؟ ما ځکه شروع کړه چې زما به ستنې ما لږ یعنې 20-25 ستنې ما د ما ورځې لګولې. پهله در باندې چا څکلي وو؟ آیس دا خو راته یاد نه شي که نه. دا یو هلک و هغه اوس وفات شوی دی هغه را باندې څکلي وو. هغه د باندې ولې څکلي وو؟ دوکه کې د باندې څکلي وو؟ نه هسې ګپ شپ کې. او بیا ته هغې نه نشهیي شوې؟ نه ډېره هم نشهیي نه شوم اوس په خپله نشهیي شوم. خاوند ولې طلاقه کړې؟ هغه مې نه خوښ. نو تا دې طلاق په خپله واخیستو؟ جی. نو بل څوک دې خوښ نو هسه شو؟ بس بیا هغه همدې خاوند ولمسولو هغې را نه وتښتولو. هغې در نه وتښتولو. بچي دي چا سره دي؟ بچي پلار سره دي. څو پیرې دې علاج شوی دی؟ 9 پیرې 9 نو ته بیا چې علاج شروع کړې هلته ختم شي علاج شروع کړې نشه پرېږدې بیا؟ نشه بلکل پرېږدم سمه دمه ښځه شم. نو بیا ولې شروع کړې؟ چې بیا دلته راځم یو بل ته ګورم بیا مې زړه تنګ شي بیا مې یو بل څوک وي چې تا په دې نشې تاله درکوي یا څوک وي؟ زه په خپله یم جناپاره کې کښېنم. پیسې دله څوک درکوي؟ هغوی راله فري راکوي. آیس دله فري درکوي؟ ولې؟ نرکي غوندې جینۍ ده بچي ته بال بچهداره جینۍ ده هغه راځي دلته نه خلکو نه جړه په فریاد باندې څکي چا پې اوس عمره م وکړه عمرې نه پسې راله نور هم توبه استغفار څه ووایم بیا یې شروع کړه نور هم ګړکپیانې شروع کړې. جینۍ د ښځه خاوند دی هغوی هلته پاخه ډېره دي هغوی هلته خرڅوي روړي خرڅوي او هغه کوي ځان هم څکي
او جوړې ما ته بچو سره ملاوي کې چرته جی څه ټایم درم مې وړي روانم راځي ای چا سره دی پلار سره خپل پلار سره هغه خاوند تاسو نه قبلای چې طلاق غوښتنه هغه خېری چې څه ټایم مطلب شي زما د زړه دروازه استاد دی ایسو او استاد دی کور ته بهر دی ارس زموار سوق دی زه بخښل او د چا په دوکه کې تراغلې وي کور د خپل ځان لوران کو د چا په دوکه کې راغلی لالچ بدوکه ها لالچ بدوکه ستا څنګه زندگی او واده دی او شو هغه ټایم دی څنګه لایف وو مو غریبانان خلک مطلب ډېر عاجزانه ژوند زموږ ها جی سر اوس تعالی حکومت سو کی یا پولیس درله سو کی مال علاج کی مال راضینامو کی دی الګ سره ها خاون سره کده الګ سره خاون سره ها جی وای زما ستر بچی دي زه ورته ګورم منی مانه پاتې کېږم هغې ما ته مور نه وایي لبنه او اوس ما لبنه عزیفه نامه یې قرآن مجید ستاسو نوم دی لبنه عزیفه نامه ده ګرانو کتونکو تاسو د لبنان خبرې واورېدې د لبنان وینا دا ده چې دا په سټارټ کې دغسې چا سره تعلق جوړ شوی و هغې پې دا په ډانس پارټیانو کې ګولۍ خوړلې وې دا بیا وایي چې هغې نه زه ورو ورو اډکټ شوم بیا هغې مزه په مال نه راکوله بیا ما آیس شروع کړل آیسو نه پس دا وایي چې بیا ما انجکشن یې شروع کړي او داسې د دې یو روغ جوړ کور چې دا وایي چې زما څلور بچي ضایع شوي دي 15 زما بچي وو دغسې دا وایي چې دا یو لږ په تعلق کې دوستانه کې رالم او هغه هم رانه وتښتېدو خاوند نه ما په خپله طلاق هغه چې دا وایي چې دا ډېر هر څه ذمواره زه په خپله او دا وایي چې زه مطلب سو 9 پیرې دې علاج کړی دی خو دا وایي چې زه کله بیا د ماحول ته راشم نو بیا دا آیس بیا شروع کړم او دا وایي چې ما ته دا جناب پارک کې ډېر په اسانه سره میلاوېدی شي د دې خبرې تاسو واورېدې ګرانو کتونکو دا اوس غواړي د دې خواهش ته چې دا واپس دا شي سپریم دی د دې علاج هم وشي دا بچول هم لاړ شي دې ټایم کې دا د ریډیو پاکستان مخې ته پرته ده چې یو طرف ته جناب پارک دی بل طرف ته صوبایي اسمبلي ده اهم ځایونه دي الله دې وکړي چې داسې د ګورنمنټ کومه ذمه داري چې هغه پوره کړي د دې علاج وشي او د دې کور واپس جوړ شي ډېره مننه